رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په ورځ د قیامت الله جل جلاله درو کسانو ته د رحمت په نظر نه ګوري. یو هغه کس ته الله جل جلاله د رحمت په نظر نه ګوري په ورځ د قیامت چې هغه خپل مور پلار ناراضه کړی وي، مور پلار ته تکلیف ورسولی وي، مور پلار یې خفه کړی وي، ازار یې ورسولی وي، دغه کس ته الله جل جلاله په ورځ د قیامت د رحمت په نظر نه ګوري. دوم هغه ښځه ده چې د نارینهو مشابهت کوي، د نارینهو په رقم جامې اغوندي، د نارینهو په رقم تګ کوي، رفتار کوي، د نارینهو رقم چمونه کوي، نو دغه ښځې ته هم په ورځ د قیامت الله جل جلاله د رحمت په نظر نه ګوري. او دریم هغه کس ته چې هغه دوس ده. دوس هغه چا ته وایي چې د ده ښځه بې حیایي کوي د ده په مرضي سره، دی په خوشحاله وي یا د اجازه ده ورکړې وي، د ده کوروالا د ده ښځه بې حیایي کوي، نو د ده په مرضي سره بې حیایي کوي، دې ته دوس وایي. نو د دوس سره هم الله جل جلاله په ورځ د قیامت د رحمت په نظر نه ګوري. دا یاد ساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه درو کسانو ته الله جل جلاله د رحمت په نظر نه ګوري. یو هغه کس ته چې مور پلار ځینې ناراضه وي، دوم هغه کس ته هغه ښځه ده چې د نارینهو مشابهت کوي، دریم هغه کس ته چې دوس وي، د ده په مرضي سره، د ده په اجازه سره ښځه بې حیایي کوي. دغه درو کسانو ته الله جل جلاله د رحمت په نظر